ګرانو کتونکو نو ښار کې د غیر قانوني لوډ شیډینګ حوالې سره خلک ډېر زیات په تکلیف کې دي. د اختر د ورځو نه راوالې تر ننه پورې دلته کې د لوډ شیډینګ چې کومه دورانیه ده، یو طرف ته ګرمي هغې کې اضافه شوې ده او بل طرف ته د لوډ شیډینګ غیر اعلانیه لوډ شیډینګ چې کوم دورانیه ده نو دې کې ډېره زیاته اضافه شوې ده. مسلسل لوډ شیډینګ خلکو دپاره عذاب جوړ شو. خلکو چې کوم د قربانۍ غوښې او د قربانۍ چې کوم ځناور حلال کړي وو بیا غوښې په فریجونو کې ایښې وي نو ډېر ګڼ تعداد کې خلک داسې چې د هغوی د قربانۍ غوښې د اخترې والا د عذاب کې بدل کړو، هغه غوښې هغوی خرابې شوې او د هغوی په دغه نه پرېږدي. بل طرف ته موږ ګورو خلق مسلسل د دې غیر اعلانیه لوډ شیډینګ خلاف اواز هم اوچتوي. د وابډې طرف نه دا وینا کېږي چې جي خلق بل نه ورکوي، خلق غلا کوي. نو په دغې باندې هم خلق غوسه دي اوس چې د تېر څه وخت نه د وابډې چې کوم اهلکار دي، وابډې حکام دي، لا حکومت دي، نو هغه په خلقو باندې دا الزام لګوي چې بس ټوله غلطي د دې خلقو ده. نو د وابډې د غلا دا مسله دا هم عجوبه جوړه ده. دغه وجه د په پګو کې ایکشن کمیټه یې د هغې باقاعده اجلاس شوی دی. د تحصیل ناظم غیر خټک د هغه په صدارت کې ټول سیاسي جماعتونه هغه راغونډ شوي. دا خو شایند هم دی او بیا طویل مشاورت نه پس دا فیصله شوې چې منګل په ورځ به د دې غیر اعلانیه لوډ شیډینګ خلاف یو مؤثر اواز اوچتو، یو مؤثر تحریک د هغې شروع کول اعلان یې کړی دی. موږ ګورو په نوښار کې دا مسلسل دې کې اضافه کېږي او څنګه چې ګرمي زیاتېږي نو دغه شانتې 12 ګنټو چې کوم شیډیول هغه هم اوس ډسمس شو. په مختلفو علاقو کې 13 ګنټو پورې بجلي هغه نه وي او خلکو ته ویلی کېږي چې بس دا ټوله ګناه په دې خلکو باندې راچولی کېږي. زه دا وایم چې ډېر اسان علاج دی. وابډې حکام دی، دا چې کوم غلا کولو والا خلک دي، کوم نادهندګان دي، د دوی د نومونه په دې کلو کې په جوماتونو باندې ولګوئ چې دا خلک د بیلونه ورکړي تاسو ته او بجلي پوره راځي. مسله ټوله د وابډې د اهلکارو کې جوړه ده، ځکه چې ته غل نه ښې او اوریجنل صورتحال نه ښې او ته وایې چې بجلی دا چې ټوله مسله جوړه ده نو خلکو نه جوړه ده. دغه خلک خو په پنډۍ کې اوسېږي، دغه خلک په مختلفو چونیانو کې او ښارونو کې اوسېږي. هلته خو د بجلی چې کوم د روټین لاین لاسز د عام کېږي او بجلي هم روانه ده. بجلي لوډ شیډینګ هغه شانتې نه کېږي. دلته خو د خلکو له عذاب جوړ شوی دی. زه د دې چې کوم زمونږ سیاسي مشران دي، عمایدین دي، هغوی نه دا مطالبه کوم چې تحریک خو تاسو شروع کوئ، مذاکرات به هم کوئ، خلک به راځي، نو دا یو مطالبه وکئ چې کوم کلي کې کوم غټ نارینندګان دي او کوم غټ د بجلۍ غلا کولو والا دي، هغې ته د قوم مخې ته راوړي چې دغه یو څو نامي کرامي خلق دي، د دوی د وجې نه تاسو باندې دا لوډ شیډینګ دا مسلط شوی دی. نو خلک به بیا د دې څه لار راوباسي، د دغه خلکو په سماجي بایکاټ وکړي، خلک به په سوشل میډیا باندې تشهیر وکړي چې دا غله دي. نو ته ما ته غل نه ښیې او ته ما باندې الزام لګې. زه ګڼم دا د ټول خلکو ته دا کنزل دي او د ټولو خلکو ته پیغور دی او ټولو خلکو باندې د غلا الزام لګول دي. د یو څو کسانو هغه هم چې شته که نشته خو وایي کېږي که نه. نو ته ما ته ښې نه او ته ما باندې الزام لګې چې یاره بس دا دلته کې دومره غلا ده. غلا نیول دا د واقعي اهلکارو، د انتظامیې، د پولیس، د دې ټولو مشترکه کار دی. دی دې راونیسي او دی دې دا کسان کېنئ، د دې خلاف دې پرچې درج کړي. زما په خیال هېڅوک به د دې په حق کې نه راځي چې تاسو د دې خلاف پرچې مدرج کوئ. خو چې ته ښې نه او د دغه بنیاد باندې ته لوډ شیډینګ کوې دا ظالمانه دی او اوسپنه توده شوه، خلک راپاسي. نو زه وایم چې د دې یو مؤثر پلیټفارم جوړ کړي او د دې دپاره یو داسې لایحه عمل جوړه کړي چې هغه دیرپا وي او دا بیا دا نه کېږي او د دې داسې یو لار راوباسي چې هغه دیرپا وي او مستقل لار راویستو پورې دا احتجاجي تحریک دی له تر اخره پورې بوتل پکار دی او د دې لار راویستل پکار دي. دا علاج نه دی چې ما 12 ګنټې بس 12 ګنټې خو اوس را باندې 12 ګنټې هم ناجایز دی او 12 ګنټې هم ظلم دی، ځکه چې د دې 12 ګنټو په بنیاد باندې به غلطه تحفظ ملاویږي چې بس دې ته غلا کوه خیر دی. هغه که آی بی پیز په بنیاد باندې غلاګانې دي او هغه که لوکل مافیا ده او د بجلۍ غلا کوي، نادهندګي کوي، بل نه ورکوي، نو هغوی ته ته ریلیف ورکوې په دې بنیاد باندې چې ته غلا کوه، هغه ستا زور مونږ د خلکو نه وباسو. 12 ګنټې به پرې مونږ لوډ شیډینګ زیاتوو.
12 غنټې به په مونږ لوډ شیډینګ دې دپاره کوو چې دا تحفظ ملو شي، نو دا هم ظلم دی.